تسلیم خان یم او د موجوده سیلاب باره کې یو رائے در کومه. یقینا که تاسو دې سره متفق یاستئ دا ویډیو در سره بیا مخکې شیر هم کړئ. موجوده کوم چې آفت به وي یا ازمایش به وي د الله د طرفه په بنیر باندې چې کوم راغلی دی، په شانګله باندې چې کوم دی، یا په باجوړ دی، په ثوابۍ دی، دا زموږ د ټولو مسلمانانو دپاره یو امتحان هم دی، یو ازمایش هم دی چې په دې کې موږ وګه په وګه باندې خپلو مسلمانانو ورونو سره ودرېږو او خپلو پښتنو ورونو سره ودرېږو. یقینا دا زموږ او ستاسو فرض جوړیږي. اوس به راشو په موجوده حالاتو کې کم د چاندو باره کې خبره کېږي. یاره په ځای باندې مختلف تنظیمونه چاندې کوي، ان جی اوز لګې دي، هغوی چاندې کوي او مختلف مد باندې دا امداد وړي. زه وینم په سوشل میډیا باندې کې د خوراک ذریعه چې کوم چې تیار خوراکونه وړي د هغې ډېره زیاته بې حرمتي کېږي او ناقدري کېږي او بلکې اسراف کېږي. تیار خوراکونه ویډیوز تاسو رالل سیم کړل په سوشل میډیا باندې چې هغه شانتې پراته وي. دغه شانتې که موږ تاسو وګورو په سوشل میډیا باندې داسې ډېرې ویډیوګانې رایل چې کوم مستحق خلک دي هغوی ته هغه امداد صحیح نه رسي. په لار کې چې کوم خلک ورته ولاړ وي چې کوم متاثرین نه وي هغوی د هغوی نه هغه امدادونه اخلي. داسې ډېر انجیوزګان وي چې هغوی چې کوم ځای کې ډېر زیات ډیفیکټ شوي دي علاقې چې په هغې کې قادرنګر دی، کنه کوړدره ده، ګوکن دی، بیشونی ده، دا داسې علاقې دي چې دغلته که وګورئ نو ډېر زیات دا ډیفیکټ ایریا دي خو دغلته ډېر امداد نه رسي. ډېر کم خلک دغه ځای ته رسي ځکه چې ګوکن ده او کوړدره ده ډېره لرې ده، ډېر کم امدادي ټیمونه دغه ځای کې رسي. نو اوس راځو مطلبي خبرې له. مطلبي خبره دا ده چې پرون هم ډپټي کمشنر بونیر د طرف هغه ویل چې پرون صرف 63 انجیوزګانې پرون ما سره حاضري لګولي چې دا راغلي دي. که موږ وګورو په ګوکن کې، کوړدره کې، په قادرنګر کې او په بیشونی کې په دې کې ټوټل چې کوم دي د 30 نواله 32 کورونه دي دا ډیفیکټ شوي دي، دا ختم شوي دي. په دغه کې زه تاسو ته یو خبره کومه که چېرې دا کومره انجیوز لګې دي که دا په پیر بابا کې یا په دغه شانتې په بونیر په ډګر کې په چغرځای کې په دغه ځایونو کې که وګوري داسې به ټوټل کورونه که راغونډ کړي نو ټول به یاره 60 70 80 کورونه دا به اوبه وړي یا به یې خراب کړي وي. که دا ټول انجیوزګانې را جمع شي بجای د دوی له چې کوم امداد دوی سره اوسه پر وشو دا ډېر غټ امداد وشو. څومره سوشل اکټیویسټ لګیا دي په زرونو په بهر ملکونو کې خلک چاندې کوي، په دوبۍ کې، یو ای کې، په ملیشیا کې، په ډېرو ملکونو کې چاندې شروع دي. خو که دا ټول خلک راغونډ شي دا د انجیوزګانو والا او دغه کم دا ډیفیکټیو کورونه چې کم دي کم چې یا 83 دي یا 80 کورونه دا وړي دا 80 دوی تعمیر وکړي او دا کورونه دوی جوړ کړي نو دا د دوی د ټول نه غټه مرسته دغه ده. د بجای د دې چې دوی له نقد پیسې ورکړي یا دوی له خیمه والي یا د دوی په دې باندې سیزونو باندې څه کوي. د دوی اصل چیز کوم دی روټي کپړه مکان. روټۍ هم دوی ته میلاو ده، کپړه هم ورته میلاو ده، مین چیز مکان دی چې دوی دپاره د رهایش غم وکړلی شي. نو د رهایش دپاره د انجوزګانو والا سره څومره سوشل اکټیویسټ دي دوی ته موږ دا سوال کوو چې بس کوي نور سامانونه د هغوی نه دي په کار. هغوی بار بار ویډیوګانې راځي دغه تاسو ګورئ بیګا ما دا 1000 ویډیو که تاسو بای ټریولز والا هغوی څه وایي چې هغوی تلي هغوی قسم وغواړي چې موږ دا پیکټ ځان سره واپس راوړل که نه. حقداران کم دي او دا کم چې دا کم حقداران نه دوی ډېر ولاړ دي په لارو کوڅو کې. نو ستا خپل د دې مسافرو خلکو ډونیشن یې د دې غریبانانو ډونیشن یې دا مه ضایع کوئ. او دا د دې لپاره زه تاسو ته وایم چې دا ډونیشن یې کمې دي دا تاسو له دې لپاره ده چې دا حقدار ته ورسي او د هغوی حق دا دی چې کورونه نشته هغوی له په دې باندې کورونه جوړ کړئ. تاسو داسې وکړئ چې څوک سیخ والي، څوک سیمټ والي او دغه شانتې یو انجیوز د یو کور ذمهداري والي دې کې داسې انجیوزګان شته، داسې پارټۍ نشته دي چې هغوی په کروړونو روپو چانده راغونډه کړه، په کروړونو روپو. دا هم نه چې 1 کروړ 2 10 کروړ نه بلکې عرب ته ورسېده. داسې انجیوګان هم شته چې هغوی دومره چانده راغونډه کړه. هغوی دپاره د غریب سړي دپاره یو کور 2 سازول داسې مشکله خبره نه ده. زه هم دا یو عرض درته کوم چې څومره سوشل اکټیویسټ دي کوم خلک دا چاندې راغونډوي دوی ته زه دا وایم چې را میدان ته شئ او تاسو دوی دپاره کورونه جوړ کړئ. یو د چا کورونه خوړ وړي دي، سیلاب وړي دي، دوی دپاره کورونه جوړ کړئ واپس هغه شانتې هغوی د رهایش قابل جوړ کړئ. ځکه که نن خو هر سړی په ګرم جوشۍ کې دی، هر سړی په جذباتو کې دی، هغوی له خپل مال جان هر څه ورکوي خو هغه مال جان دی چې کوم دی هغه په هغه وخت سره موقع سره ولګي بیا وروسته دوی ته یو غټ سفر پروت دی، ډېر تکلیف والی زندګي پرته ده. دا کورونه دوباره آبادول د اسان کار نه دی. ګورئ دا به هم دا انجیوزګانو والا را مخکې شو دا چاته چې ډونیشن یې شوي دي دوی د یو کور ذمهداري واخلي نو دا به دې خلکو سره ډېر د احسان معاملې
دا خبرې که په دې باندې تاسو موږ سره متفق یاستئ دا خبرې مخکې شیر کړئ زما په دې کمزوري ذهن کې دا خبره رااله چې دوی سره ټول نه غټ ډونیشن د ټول نه غټ ښه کول دا دي چې دوی دپاره د سر سوری جوړ کړلی شي د دوی دپاره کورونه واپس هغه کورونه واپس آباد کړلی شي کوم چې دوی نه سیلاب وړي دي نو که په دې خبرو سره متفق یاستئ دا مخکې شیر کړئ والسلام